بسم الله الرحمن الرحیم. امن او امان چې دی دا زمونږ د صوبې یو ډېر لوی اهم مسله ده او خاص کر د تیر یو کال یو نیم نه د کې رست رضا حالات خرابېږي لګیا دي. دا اوس چې کوم تیرا کې اپریشن شروع دی، یو خو بدقسمتانه مرکزی حکومت هم او ته هغه توجه نشته او د صوبایي حکومت هم هغه توجه نشته، بلکې دواړه چې دي یو بل باندې الزامات لګیا دي او د خلکو طرف ته توجه نه ورکوي. زما دا تجویز دی چې پکار دی چې مرکزی حکومت هم د تیرا چې کوم آی ډي پیز دي د هغوی لپاره سهولیات دی فراهم کی، او دغه شانتي صوبایي حکومت هم چې دی د هغوی رجسټریشن پروسس دی چې هغه دی آسان کړی شي. بیا سره هغوی ته چې کوم کیمپونو کې سہولیت ورکول دي هغه پکار دی چې دا د صوبایي حکومت ذمہواري ده او دوی دې طرف ته توجه ورکړي، د دې په ځای چې یو بل باندې الزامات لګوي او عمل نه کوي. دا د دې مسلې حل نه دی. مونږ د وخت سره د قومي وطن پارټۍ دلخه د تیرا ټولو خلکو سره د همدردۍ اظهار هم کوو او د هغوی باندې چې دا کومه سخته ده، کوم مشکل نه هغوی تېرېږي لګیا دي، په دې کې قومي وطن پارټۍ هغوی سره ولاړ دي. سر دویم کوېسچن دا دی چې کوم په صوبه کې کوم د وړو بحران راغلی د غنمو وړو چې کوم دي په روان دي 3000 نه دغه وړې ده، نو دې باره کې تاسو ته څه دغه عوامو ته چې کوم دي ډېر زیات مشکلات یو خو که موږ وګورو دا کوم بین چې لګېدلی دی د پنجاب نه چې غنم نورو صوبو ته نه ورکوي، دا زما خیال دی چې غیر قانوني او غیر آئینی اقدام دی. دا ختمېدل پکار دي. مرکزی حکومت تم په دې کې یو کردار ادا کول پکار دي، پنجاب حکومت تم دا احساس کېدل پکار دي چې د هغوی د اقدام د وجې نه په ورکوټو صوبو کې او بیا خاص کر پښتونخوا کې او هغه علاقې چې کوم کې غربت زیات دی هغوی ته ډېر لوی تکلیف جوړ شوی دی. دلته کې د وړو قیمت روزانه په بنیاد باندې اوچتېږي لګیا دی او د غریب د وسه اوزي لګیا دی. دې طرف ته توجه ورکول ضرورت دی. صوبایي حکومت هم پکار دی چې په دې کې اقدامات اوچت کی او دا مسله چې ده د دې حل دی روباسي او خلکو له ریلیف دی ورکړي.